الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله درود شریف وای صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، ما متعلق تاسو با اوریدلی سورزونا ما تا څه تکلیف شروع شوه ونن جلسه تا د پاره رالما چې بعض خلق دا پراپګاندا کړي و چې د بجلیګر مولا دماغ خراب شوه. نو دراتلو غرض میں داو دنیا تو باندې راغله یو خدا چې ډاکټرانو ماته وی چې طبي یو میاش خبرم زر زور نه کې دویم دا چې تقریرونه بنکه نو ما وختي زما د مرګرو ډېر اصرارو نو ما وی چې کزه په تیزه خبرې شروع کوم یا جلسه شروع کوم خو مړ کېږم بکنه نو د مرګ نه ما خلاصي څوک نو مال آئے کاش او نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو چې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم جلسوی او زپ کې داغه سیرت پاک بیانوما او زما ساوزی نو دین لوی سعادت بل سکے دے نو زما عزیزانو زما دماغ با انشاءاللہ تر اغه پوری ٹھیکوی چې ترسو پوره د خراب شوی دماغ والاو لاشونه میں خاور ته نه یستو دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکی کوي، دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخره کوي، دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کھډاوڼه جوړه کړي، دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټه او د روټۍ د پاره ذریعہ ګرځولې. دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوری کوو او روټۍ په خورو، مهنت کوو او روټۍ په خورو، دماغ زمونږ نه دی خراب، دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانی دي، دماغ د چا هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر صاحب یو لسمی دي، دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مالګي دي، دماغ د هغه خراب دی، دماغ زمونږ نه دی خراب. زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده، دا علماء ناستی، دا مولانا سنجان دے سلور کال ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کے علم زدہ کرے دے سلور کال پا سن 65 کے زہج تتلیوں
او تاسو د خار خلق را پسې پراپګاندا کړو چې بیت الله شریف ٹکے پہ آیا تے او جان نہیں چھوڑ دایا تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں کیا دا لے عالم ناس تے دے پا خدا و پاگا حدیث ہوئی کہ پا مدینہ کے تا زما دعوت کرے ہو کہ نہ ہو کرے پا مدینہ کے دے پیغمبر خاص خاص زیون تا ماتا خودلی ہو کہ نہ دی خود شرمے دلو شرمے دلو تاسو ګورئ کم پلیت چې ضیاءالحق د قوم په پیسو باندې حج ته لېږلي دي د قوم په تیکوی حج ته لېږلي دي هغې پلیتو له حج ټیلې نه ورکولې او ما چې مزدوري کړې وه په هغې پیسو حج ته تللی ما له کعبې ټیلې راکولې دا ملک د ضیاءالحق جایگیر دے دا داغم ملک دے چې چا نات ہوئے اور د صفتوں کو اس کو حج بیچ دو چا دل پڑے سمکھے اس کو حج بیچ دو دستا جایگیر دے دے علماء نے تپوسو کئی چې د ملک بیت المال د ټول قوم مشترک دے چې ټول قوم ورته اجازت نه کړي دا حج به دا سړی جهنم ته روان کړي حکومت څوک دی چې هغه به د قوم په پیسو خلک حجونو ته لیږي حکومت څوک دی چې هغه به د سرکار ځمکې یو کس ته الاټمنټ کوي دا حکومت ستا دی دا بجلیگر مولا دماغ با ترغی برابری چې کوم دماغ د ایوب جنازه کړي وا د یحیی کړي وا د بوټوي وکړه ستابم کوي مولا زر نمري چې ترڅو پورې دا سنداګان ځان نمک کې کړي تاسو پوه شو په خبره نو زما عزیزانو زه ټیک ټاک غم مه کوئ انشاءالله العزیز تاسو به وګورئ چې په دې ملک به هغه ورځې خدای راولي چې د ملک قانون به قرآني د ملک قانون به حدیث د جناب محمد رسول الله دا زما دے مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو دا خو پټه خبره نه ده د دیوبندی بریلی جګړه پسه ده ما په خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یې نوجوان طبقه یې ماشاءالله په خبره پوهیږئ د ارشی بنیاد معلومه وا چې جګړه پسه ده زما جلسه په کیسهخانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیاتګار ولې ده پکار دا نه ده چې دا ټولې جلسه هم یوه وې پکار دا نه ده ته کیسهخانه کې ولې لګیا یې او زه په ته چوکیاتګار کې ولې لګیا یې او زه کیسهخانه کې ولې لګیا یم آیا ستا او زما خدای بیل دی ستاو زما پیغمبر بیل دے ستاو زما قرآن بیل دے ستاو زما مذہب بیل دے ول ستاو زما جګړه ولې ده نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوکیاتګار کې جلسې ته ناستي جګړه د دې مليانو د هغه مليانو ده په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک یئ قسم په خدای دی چې تاسو زبرګان یئ مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان یئ مونږ به دوزخ ته ځو تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی یو ذهن یئ
د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړي یئ، مونږ په بلا اړولی یئ او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے. بادشاہان په بادشاہی کے غداران دی او درویشان په درویشی کے غداران. خلوت کے ناستی لاس ولور کی دعوانا ہمیں نو باسے اغدا سے یا اللہ کامیابی یا اللہ او تلاس تش ولور کا جی دعانا بمیون خا خا ذا سے در سکتی تاسو خیال رکھیں. نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. نو جگڑا زمون او داغا ملیان زمون جگڑا صدا زمون جگڑا دادا چھے دا لاس خدا پاک محلت لدر کرے گا پا دے لاس با تو مزدوری کے محنت بکے تجارت بکے پا آگے دے گٹھے اور تبے خورے. ٹھیک شو ملا تخصیص نشتا چی ملا با تجارت نہ کئی ملا با مزدوری نہ کئی. امام ابو حنیفہ نہ لوئی سوکو پیدا بشی. امام ابو حنیفہ کدزمہ کے پسر مسلمان نو زما دے پا خدا قسمی چی دزمہ کے پسر دے اسلام وجود نشتا. تاسو گو رہی امام ابو حنیفہ با تجارت کول محنت بے کول پاغی بے روٹائے خوڑا واغا بے خوڑا. ٹھیک شو جی دا لوئے اکابر علماء دا طول تاجر پیشہ خلق. مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغ تنخواہ والا ناظم وروڑا حساب اکڑو چې ما دومره ورځې درس کړی دی او دومره ورځې زه نوم نو د درس د ورځې پیسې واغستې او باقي واپس کړې. او به کې څوک داسې زما عزیزانو جګړه دا هغوی وایي چې په زیارتونو چې کومې شکرانې اچولې کېږي دا روا دي. اسے دا عقل خبر سره کو مسئلہ فرید کنی غیرت پکیرہ میدان تدیشی دا خود جگر خبری نہ دی میدان تشی کی خبری کیوں اس پہ جماعت کے لگے کہ اجے لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیا ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑے تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑے تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑے نے تو خبری کی طاقت ہے. اصلی دین قرآن و حدیث سے بل سشتا دا علماء دی ہوئی اصلی دین سشے دے قرآن و حدیث سے. اللہ کرا شئی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیات دے حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونه بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے. کپ دی کتابونو کے دا وا چھ پا زیارتونو مالگی کے دی او زیارتونو لچیلی بوزئی داغے حاصلات خوری داغے منجورانو زامن دے پہ باندے خزی وطی کئی او داغے منجورانو زامن دے پہ شراب کی کپ دی کتابونو کی وو راشی مانا گیرہ کلا کئی فخر بسور شم دخر لکائی با پخلا کی ہوں او کنو نو بیام زورندوم سرلان دے او پہ پاس دے زورندوم چه دا سدے ستا دا خیسا دا چرگانو قبرستان دے او دا گدانو چه دا میں در نا پس پیگمو ویستی میں پریدم دے
یوا دویمه خبره دا ده چې راشئ قرآن وګورئ قرآن وګورئ چې د غیر الله په نوم نظر کول وما اهل به لغیر الله یو سړی دا وی چې کما لاره واغستا نو زه به د پیر بابا په نوم یو ګډ حلالو ٹھیک شو د کاکا صاحب په نوم به یو ګډ حلالو د اټک صاحب په نوم به یو ګډ حلالو راشئ قرآن او حدیث کې به وګورو کدا مسله وا ستا او زما د پلار دشمنی نشتا کدا مسله وا خو راځئ دا ګډان به مونږ هم بیا خورو که نه راځئ کدا مسله داسې نه وه او دا مسله داسې وه چې نظر عبادت دی او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دی چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم چیلې او ګډ او چرګ ومنلو دا ګډ د خنزیر نوم زیات پلیت دی دا ګډ په بسم الله الله اکبر هم نه پاکیږي نه حلالیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې ګډ د نظر منونکي د ګډ په ژوند د دې خپلې عقیدې نه توبه نه ویستي او هغې نه بعد په بسم الله الله اکبر حلال کړی نه وي تر هغې پورې دا ګډ نه حلالي قرآن وګورئ راشئ حدیث وګورئ دا خو زما د پلار د کور جایګیر نه دی باقي پیران صاحبان دي وروره زه خو د پیرانو خلاف نه یم زه ځان له پیر کېده غواړم اوس کمزوری شم تقریر کولی نه شم وایي مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره زه ډېر خفه یم چې ملا شوی رښتیا ورته یم دغه غم باندې که اختر لوی مزې به وي صاحب هغه ورځ مې وی دې خوا وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي د هغه نه وروستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي د عمر نه لوی پیر څوک و د عثمان نه لوی پیر څوک و د علي نه لوی پیر څوک و د حسین نه لوی پیر څوک و مونږ سره خو دلته شیاګانو موسیقي شیاګانو زه خوښ یم زما هم ډېر خوښ دي ګوره امام حسین هم لوی پیرو و که نه په کربلا کې په خیمه کې بچي هم ناست دي د خاندان رسول بیبیان هم ناستې دي او د باطل په مقابله کې توره رئیستې ده او په میدان کې د یزید په فوجیان هم رئیخي دي کړي دي که نه نو ته خو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کې او نن شیب لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې بل له سپېړ ورنکه 1400 کاله وشو ځان په وهلو مړ هلکه دا څه کوئ خدای م خوار نه کړه هوی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں شیعہ حضرات بریلیان حضرات راشئی کد ناموس محمدی عاشقان یئی نن لوی جہاد ستا د کابل په سرحد روس سره شروع دی نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې زه ته بدل ته په مالګو جګړې کوو
او په کیسه خانه کې د بیا ناسونه تا وګوره درته به ګرځي زه ته په مال کې سټي او مليانې به واوره پنجاب ته تلم په یو ورس ورپېښ شوم ورس تاسو ګورئ فلانی بابا کا ورس مبارک لکه اے د خدای قهر مونیسا دا ورس کم کتاب کې دی ورس دا څه کې لیکلي ما ته وښایئ چې زم شروع شم که نه زما دا ایمان دی تاسو ته پته ده زه خو یارېدو والا نه یارېدو والا نه اور سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں وہ یریدو والا نہیں جیل نے یریدو والا نہیں دا قسم دہدی یریدو والا کم شیچ ما تا حق ثابت شی والله چې و ځای مې څوک کټ کوي چې برملای وای ٹھیک ده اوس ما ته وښایئ بیا زمونږ د ملک اوس په قبر او په زیارت درې ورځې دبلې غږېږي قوالی شریف درې ورځې او څه وایي اسی گورا دا زه خارج جبه چې وایم تاسو دا خاریان دا مو وایي چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی قسم په خدای دی زما خاریان ډېر خوښ زه خپله خاره یم خار ستاسو جایګیر دی زه خار کې نه اوسېږم زم خاره یم دا مو وایي چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی نه چیس کې میس کې والا مې غوږ کې دی میاں کې دی سچا کام سچا کیا سچا قوالی شریف کون آندتی ہے کراچیوں فلانا او سچیاں شیواں کے اندر سر کہتے ہیں یہاں آئی نا تو سننے واسطے دشپیزم لاڑ مونږ مالک کې واده قوالی ویل چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے دا قوالی وجی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے دا اور سرد سے چلم کو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے تاسو وای په ایمان چې د پیغمبر دومره تعریف چې خدای په بی عزت کې دا به خدای گواره کی عیسایانو عیسی علیہ السلام سره دومره مینه وکړه چې د خدای زوی ورته وې نو په کافر شي کنه دا قوالی و سار ما ته وایي چې مولوی صاحب سنئی راتی میں نے کہا دادا کہ جی سچیاں سے میں نے کہ اے دس کہ راتی اے شاعر جڑے اشعار کہندا آیا اے بڑے سچے ہیں کہ قرآن بہت سچا ہے ویلے قرآن بہت سچا ہے معلوم کتنے پیسے دیتے نہیں ویلے 1000 روپیہ منملی 200 دے دے کہ میں ایک سورت قرآن دا پڑھیں قرآن ان اشعار سے زیادہ سچا ایک ثابت سورت پڑھنے تے 100 روپیہ نہیں دینے تے دبلے مار نو راتی 1000 روپیہ دیتے ہی تے دبلے مار دے الفاظ بھی شرک اور کفر اگر مرد اور زیارت اور ولی تسی قوالیاں اور دبلیاں تے بخشوان دے ہو تے پھر ماں پیو جد مر جان دینے تے کارچ ملا منگا کے ختم کیوں کر دے 40 دن زیارت والے دن تسی طالبات امامہ نو منگوا کے ختم کیوں کر دے ڈھولکی تے دبلے تے باجے لے جا کے انہاں دے قبر تے بجایا کرو بخشے جا سن خود
دا اولیاء په قبرونو دبلې غږول او د خدای قهر نیولیا قومه او د خدای قهر نیولیا قوم دا لا سکه ډالۍ به پوګه کړی ډالۍ او ډولکه به ور سره کیوں میاں وہی میرا سرکار دی ڈالی پہ جان دی زمون په بالا مانے تیری یو غنجی پیدا کړي آی مخ کی ګلونه ورا چوس او سبا ډلکی غږیږي او دا 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 کو سړب بچي زمانہ مولانا خمینی نامو اغستا خمینی پرېدا خدای دې مونږ له قوت راکړي چې تمانه په قبر کې بیا کېنه څنګه تمانه قبرونه د چرسونو اډې څنګه جوړه تمانه کلبونه د شرابونو اډې څنګه جوړه تمانه د صدر روډ خزه لیډا په موټر کې ناشتي او لیډا دکانونو کې انګته الکانو سره چي زتانه سرمن په ولاړو باسم کنو بس دوس بغیرت قوم شرمېدل قوم چا کې چې حیا نه چا کې چې غیرت نه چا کې چې ایمان نه تو ورته ګوره او ستا غزا پردي دکاندار سره په سودا کې خبره کوي ستا سر د پرې کولو نه دی وای په ایمان که دروغ وایم راشي زما سر پرې کوي تعالی شرم نه در کوم شی چې قدرت قرآن ګورئ دا علما ناست دي هن لباس لکم وانتم لباس لهن قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې سړي وګورئ سترګې ښکته کوي دا قرآن ویلی دی زما پلار ندی ویلی زما نیکه ندی ویلی زما د کور قانون نه دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نن چې ښځې په لار رواني سړو ته څنګه ګوري او سړي چې رواني ښځو ته څنګه ګوري سیرت النبی جلسہ کې ناست یې کنه بڑا مجمع ہے راتی کمال ہے بڑا مجمع ہے کیا ملا نے بجلی گھر ملائیں گے بھائیاں تباہیاں باہر گئے چھوڑ سانا میتوانی جب تک زندہ ہوں چھوڑ سانا میرے پیچھے اگر د گنج خجر علی زما کورتا وہی چھے خدای نارنانو تباہ کرے مال کیوں زما خزی تا گوری زما لور تا گوری زما انگور تا گوری وہ انہوں نے خدا تباہ کر سانے سنے کہ بجلی گر ملا دیران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مانے میری رن دے کو بڑی رن ہے کینچی کر کے ان کے کرتی اس تو بعد کینچی کر کے کرتی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار ہے اے میری ناؤ اے بھی دیکھ فوٹو تدا سی گوری چې پکې ټلویزیون شته که نشته ټلویزیون نن د هغه چا په کورونو کې دی چې په محراب کې امامتۍ کوي په خلوتونو کې خلک لاسونه صفوي انشاءالله دا مې خدای سره وعده ده چې زه ژوندی یم زما کور ته به په دروغ هم ټلویزیون نه راننوځي ټلویزیون دیکھاو گرائی مستقل سنیما دا بایسکوپ تے دیکھاو گرائی بیا جمعے پورس پا ٹیلیویزن کے دا پالوانانو یو کیسا کی لیدلن دا کشتی نو خزم ورتناستی جنکایم ورتناستی یو خود عمران خان دا غی کنا اغلا دا چا جنکه راځي دسخط اغستولا جنه والا دا چا راغلی و دسخط اغستولا دا جنکه ورته د چا ناستی په سټیډیم کې
د دې د سټ په ویښتو د درېمې تبې ورکېږي چا چې ملیریا یو د چا ښځه سټیډیم کې کرکټ ته ناست وي د هغه سټ نه یو ویښته هله ټول مرض به پیځي د هغه د ټاک دلګان ما دا پهلوانانو ته ښځې ناستي نو چې دې پهلوان ته هغه سنډا ته م وګوري او د خپل میړه ته وګوري د مږې ته نو دا ښځې وایي چې و مور او پلاره کور دې وران شي دا څه مږیله دې ورکړی یم سړی خو دغه دی دغسې شرمېدلي قوم سره به څه کوې بیا ما ته ګورئ ضیاءالحق وی سی آر نا کسٹم ڈیوٹی ختم کړه بجلی ګران کړه اوړه ګران غوړي ګران چینی ګران وی سی آر ارزان چې دا مبارک شی دی چې دا قوم ته محروم نشي چر دا غد اسلام ټیکادار دی چې پرونه ریفرنډم کولو او په چټي لیکلی چې تاسو اسلام منئ اولی کئیلان دی چی ہاں یا نا نو خلقو الکا کدا چٹی مالا را کرے ما بم لکلے چی ہاں دو اسلام منم ما ویلے شدا چی زو تختے دم بڑا بیرے تا چدا چٹ سوکران کی بیڑا غرکا سے جتے اسلام منی کنا طول آواز میں دا بڑا بیرے میرا کے تیرا کرا خلقو لان دیو لکل چی ہاں اسلام منگ منو ویل چی اسلام منی نو زپینزو کالو لصدر شو مطلب څه شو مطلب دا شو چې دا زه اسلام یم ټیک شو اوس په دې پېښور کې یو تحریک شروع دی شریعت بل چېرته به م اورېدلي به م ځکه نه چې څوک شته نه نو یتیمان دي غریبان شریعت بل اله شریعت بل ته ټیلیګرامونه ورکړي اله دستخطونه وکړي اله کنوینشن ورته وکړي اله جلوس ورته وباسي دی خو وګورئ دا چې پیرا پاسې دی مړی نه ونیسي چې ملا صاحب دا شریعت بل اول پوه که چې دا دی او دا پیش کړی چا دی دی خوا وګورئ کم کسان چې 10 ورځې د ضیاءالحق پسخوردې وخورې 10 کاله 10 کاله پسخوردې اوس پسه چل علالوي دې قوم ته په سترګو کې خاورې اچوي چې وروڼو مونږ هم شریعت بل پیش کړی او والا کنونشن دی لکه دا اوس مونږ درته جلسه کې وایي جلسه ده او اسلام په خطر کې دی دا مونږ هم په دې قهر اخته یو که نه دغه ډول هله شریعت بل دی او کنونشن دی او په لاهور کې دی اخبارونو له خو نور څه ملاویږي نه خو پلانې په کابل ووتو پلانې راننوتو پلانې لاړو پلانې غولو ته کېناستو پلانې مچال ته کېناستو به دغه خبرې دي صاحبه زمونږ ملک کې خو نور څه شته نه یا وہ اخبار کی گورے سے مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے وہ اللہ کہ زمان پلاس کے زور راشی پا اخبار کے بد نجومی خبر مان راشی من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچ نجومی تا لا سخودو او داغه په وینا دا عمل وکړو دا سره کافر شو پاغه قرآن چې کوم په محمد نازل یا بد دو دروازو نه بار مان مرغو والا کینی پالګر مرغو والا یا به خزمان لاری شي کتاب کتو الا هغه جی دا ته وګوره ماشوم دې سورې ته شوی ناغه جی کتاب اوهو غیب علم تیرے دو پا دے سورہ شوید اس پلمانے دا غیب علم سورہ کم زید و تا پتنا کو سٹکوری شیدہ خزی پوئی تک و بی خموزہ کی پا بوتا روان گئی شیخ مخ کی دے شیخنے ور پسیدہ کزنے پسر دا دا کزی پا سخنت کے واقع ورکلی دی شیخ سے چلتا اینا کور والا خلقوں کے بعد لگا پابو میاست پابو میاست زیارت ہم لیدلے تلی یہی والا دا مین روڈ نا چه زیارت پورزیا بازار ہم لیدلے الکان تے ناستی التا موٹر خرابو ماوی راشد زیارتو کا چه پیور خورالم کن الکان تے ناستی جنکا استیری کی زیارت
واخلا 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 خوره واخلا 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 خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې دا کوم بازار دی کوچی بازار نینا بازار کما کپڑا راوالم درته خوره وای ماوالا کپڑا ماوالا پوس پرے کرو ماوالا ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی دے دپارا دیکھو گورے مولانا فضل الرحمان سے تویم دے علاج الیکشن نہ دے الیکشن کے بوندا خردی کاتے بے بدلی شی په بل روپ کې برابر دا بے ضمیرہ قوم دے خان او نواب ته نه شوټینګ دے نه شوټینګ په دې کلو کې خان ولاړ مولا او خان ولاړ خان اور باپ سے تاسو ګورئ ارباب سے چې ارباب نیم چرته وری دا د ګلونو ګنټي ګوري چې تاسو ورته لاسونو کې نیولي شرمېدل دا وزیران چې دي دا زپې ګرین نه پاکم ګرین داسې دې ته تاسو دا د ګلونو ګنټي لیدلي چې تاسو ورته لاسونو کې نیولي هغه لیدلي دي دا خلق دي په بل روپ کې برازي د دې علاج شرعي نظام دی او جابر حکمران دے والله شرعي نظام دبل حدیث دمل قانون شو او جابر حکمرانو کمان چا د بریلیت نم واغستو نراشی پدی گیره میں د سپی متیازی ہو تب مانا د بریلیت نم سنگاری کمان چا د شیعتوب دا شیعگان بکینو چه واورد سک بدننا پا کوٹا کی حاکو کوئی کبار روتی پا چکی موجنا بار بنروزی او که خام خاد زان بار راوتو شوکمی والی دا کلاشن کوتے او لانچر او رازای چیزو یزیدیانو نطول ملک دک دے غزا دا پیچے ورزو پی لکه یزیدیان منگا خونیو کن منگا یزیدیان امام حسین منگا شهید کرے منگ شهید کرے زمان دے خدای پا ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی چې اهل بیت رسول سره د چا محبت نو هغه به ایمان نه تیری د عشق تقاضا څه ده پایسک بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفتگار گاہی در کوہ لیلا رفت بود مجازی شکے دستی خپے سڑے سپئی نو حقیقی شکے اہل بیت رسول سره بچ چابی نه نی اگر ایمان څنګه تیری نو زما عزیزانو اصلی دین قرآن او حدیث ته زمونږ د بریلیانو منځ کې هیڅ جګړه نشته سوا د دینا چې مونږ ورته وایو چې تاسو څومره خرافات چې د خېټې د پاره د دین پرنګ کې جوړ کړی دي دا پرې دی ما پر خبره پوهیږئ دا پرې دی زمونږ رونه یې راځئ چې ټول په شریکه خپل مهنت کو دکاندارۍ کو مزدورۍ کو خټې کو چابړه لګو روټۍ په ګټو خو په دین باندې سودے بازی مکوا په دین باندې سودے بازی مکوا دلته د مسلم لیگ نامه چا واغست مسلم لیگ حکومت ته اوس وجې ته دي کوتی او تیار کھلوتی مسلم لیگ خو مسلم لیگ په کوم اخلاق د ملک د اسلام نوملی په کوم اخلاق ابتدا کرے وا مسلم لیگ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نن بیا حکومت د مسلم لیگ پلاس کرا غلے کایمان په جنیجو کی وی دا قطر مسلم لیگ دے کایمان په نور وزیرانو کی وی پشپک اعلان کولے شي چې د ملک قانون به سبانه قرآن کولے شي کنه نو کدینا پسم په دې ملک مسلم لیگ را پاسی او وی چرونو آرام سره کې نه اسلام را روان دي نو دروغ به وای کنه به وای بیا مسلم لیگ مالی دلی د دوی لوی لیډر او لوی پیر دروځي میاشتوا په پندای کې
میټینګو دومره سیګارې په خوله کې و داسې بیا کړه گل سنو نظام مصطفیٰ دے نعرے بغیر کام نہ برسی ماں مفتی محمود صاحب تو مدا سکے ماں چل چپ سے تو پاگل ہوندے اس ٹول کار خراب نمان دے روجے تا گورا ویلدتا دا گردو تکلیف تے ویدہ دا گردے دخلے نہ روزہ نہ چرتا پٹ کو اس کا نہ دیکھتی نہ مسلم لیگ کو لوئی پوپ آغا نظام مصطفیٰ کے نعرے کے بغیر کام نہیں بڑھے دا چلے پروجیکٹ دی پک مخلد اسلام نعرے ہوئی اسلام بجمعیت العلماء راولی اسلام مفتی محمود راوستو خارمان دے چھ دبی کپر زرو پڑا اسلام با انشاءاللہ دا فل رحمان پلاس خدا راولی تاجمہ ایمان دے باقی پدے میدان کے انشاءاللہ تاسو بہو گو رہے چھ جمعیت العلماء اسلام با دس پوگمہ غندے چمکیاویگی او حق با اللہ دا دوی پلاس دے ملک راولی عزیزانو قسم پا خدای دے چھ ما دا اللہ سورت دے مرگرو لمی قسم ورکا خبری نشوی کولے تاسو کی تو زبرگ دے ٹول زبرگانی او اللہ چھ دیر نیکانی خدای خود تاسو ټولو سره دومره خو کی چې څومره داغه په علم کی عزیزانو زه خپل تقریر بس کوم یو وعده را سره وکړئ یو وعده په ایماندارۍ چوکیدار طرف ته به نه ځئ او کلاړئ ګوره څوک چې د چا خوښ نه وي نو مخ ته هم نه ګوري مخونه یې مه ګورئ یو خبره رانه یېره شوه پنجاب کې ورپېښ شوم په تقریر یہ ملا دے دا لگیا دے چھ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قبر وچ مردے نو ہتھوں پھڑے فلانے والے تورے والے کنا دا سپین پٹکی او تورے بڑے ملائکو وئی تپوسو کو نا ملائکے دا مرائی نے اونی وی غمڑی تو دا پاس زمان نمبر راگ چې زما نمبر راغی نو زرا پاسېدم ما چې د مولانا صاحب په ډېر ښه تقریر وکړو ما یو خبره کې شک شو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لږ زده کوئ چې دا زیارتونو خبرې څوک کوي لږ پوښتنه ترې کوئ خدای قرآن ته وګورئ لږ عقل ځان کې پیدا کوي دیني جذبه ځان کې پیدا کوي قادیانان وګورئ د مور نه پیدا نه هغه خپل اراميتوب ورته ټول یاد دي زمونږ په دې دفترونو کې MA BA LLB BA BT داوی معمولی تپوس چې څوک قادیانه تیو کې نو مولا پسې به منډې وایي چې جی دا مسله څنګه ده قادیاني ران تپوس کوي نه غونډې خو د بورې زویه څه خو بویه که نه خدای خوار نه کوي څه خو تاسو هم زده کوئ دا تپوس ته وکړئ چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون عربي کې دا لام په څلور قسمه راځي په څو راځي ګوتې ونی صحیح داسې عربي کې لام په څلور قسمه راځي لا نفي وای لا نهي لا نفي جنس لا مشابه بالاحسان عربي کې دا لام په څلور قسمه راځي نو ما مولانا تاسو کو چې تا هډه رخه مهرباني وکړه خدا الله خوفن کې چې تا کم لام وي دا کم لام دی ما ته چې او منطق دی گل نہ کر مالمیاں منطق دی گل نہیں عربی گرامر دی گل جڑا آدمی عربی گرامر نہیں سمجھتا اور عربی نہیں سمجھ جنہوں صرف نحو نہ آوے وہ قرآن نہیں سمجھتا صرف نحو چچانی ویلیا تو قرآن نہ پوئی زمون خار کے میاں جی ڈالا ڈیرا تھا کنا میاں جی حکیم جی میاں جی گیرا لویا لویا پریدا سپین گڈورے پسر کے نوا ٹھیک اوا سے خزرا خزا بس لوی مولا تا کینرا کھئی نن می افسر کوي مال یو چټ باندې زدر تلیکم یو سره مړ دی دوی ځامن پاتې دي درې لونه پاتې دي یو خزا پاتې ده یو مور پاتې ده یو پلار پاتې ده د پلاني مولا له دا مسله ورکړه دا په لګه حل کړل دا خو کولش دا هڅو پړیا مټو پړیا
رس سړی مړ دی یو ښځه پاتې ده یو مور یو پلار دوه زامن درې لوڼه دا د میراث مسله خو رسې ته هسې براینام څومره ډېر دي خور کې خو کانې ډېرې خبره تر سیره پورې یو خبره مې کړې وه چې ابراهیم علیه السلام ګډون اعلان کړه قربانۍ غوښې چا وخوړې په ټول پاکستان کې مې غوږونه خلکو وخوړل چې اخر یو مولانا صاحب ورته ویل الله بجلیګر ملا وخوړې دا ویل څه په قهر اخته یو مونږ څه خبرې چې غوښې چا وخوړې یو خبره مې کړې یو بله خبره مې کړې بله واورئ لیلة القدر په ټول کال کې یوه شپه ده لیلة القدر په ټول کال کې یوه شپه ده کم ملکونو کې چې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځي نو دا یوه شپه به د هغې ملکونو زمونږ د ملکونو برابریږي څنګه دې پسې خو لږ وګرځئ که نه په دې خبره پوهېږئ دې پسې لږ وګرځئ په ټول کال کې لیلة القدر یوه شپه ده بیا دې شپې ته لیلة القدر ولې وایي بزرګ نه چا تپوس کوي لیلة القدر څه ته وایي هغه ورته ویلی خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی خواجه چې پرسیز شب قدر نشانی هر شب قدر است اگر تو قدر بدانی خواجه د لیلة القدر د شپې معنی څه تپوس کوي والله هر شپه د لیلة القدر ده خو که تا سره قدر پیدا شي دې دپاره یو نری غوندې درد په دېړه کې پکار او هغې درد ته وایي عشق هغې درد ته څه وایي هغه عشق دي د چا متعلق یو نری غوندې مینه په زړه کې پیدا کړل او دا مینې متعلق به بیا ته وایي څه بیا به دا وایي چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دستا جفا قبوله په وفا کړه داسې دوه یاران به چا لیدلي نه چې یو ورته کنزل او بل دعا کا گل پلال او په گوهر کلا سو پیری گل پلال او په گوهر کلا سو پیری بیل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه زرحمان چې ستا د حسن سنا خوانیم ستا د روی درس جهان زما سنا کړه هغه درد چې دې ځای کې پیدا شي الا به کمال ترشي نو هغه پنجابي ته وایي چې دا کم لام دی وی منطق دی گل میں نہیں جاندا آپ پنجابیان ورپسې شي چې کیوں نہیں جاندا تقریرا کرنے منطق دی گل نہیں جاننے بس خدای او چلتے زمان رنگ لگولو او بول راتا بالا کو مولانا بنوری سے پلار تمہیں میں غجیز تخت ما نا ملیان نے مرنے کی ورپسې نورورا دا کسی دی اچھا پڑے تھے یعنی د دوی لوی تقریر چې ادای چې تا په ذهن کې دا شی کېني چې خدای پاک هیڅ نشي کولی پلانې پیر فلانے بزرگ نے مردے نے زندہ کر فلانے بزرگ نے فلانے نو رزق دی اچھی رزق فلانے بزرگ دی برکت نال کھا ہلکا دا دیکھو گرے قرآن سے ویلی دی کہ رزق څوک ورکوي څوک ورکوي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها علماء پوئیږي علا کلمه د لزوم د پاره راځي الله وی د مخلوق رزق په ځان باندې لازم کړی دی چې زبې ورکوم هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق څوک دی صرف د خدای ذات زوی ورکول د چا کار دی صرف د خدای کار دی لور ورکول د چا کار دی صرف د خدای کار نو جلسه را بعد به کم خوا ځئ کم خوا به ځئ دا خلک وایي داسې مه کوئ داسې به عزیزانو واوره
هغه طرف ته به نه ګورئ چې ور نه شئ په دې لاره به کورونو ته ځئ دلایلو سره به خبره کوو که غیرت پکې را میدان ته به کیو سره خبرې به کوو ٹھیک شو جی مولانا فضل الرحمان صاحب پاتې دی کې دی مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر وکړي صاحب هم تقریر کوي شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب به تقریر کوي مولانا فضل الله صاحب زما ډېر ته نږدې هغه به تقریر کوي او ما خو کولی هم نه شو خدای دې تاسو ښه ساتي او خو ځئ به نه لاس اوچت کوي چې نه به ځئ واخر دعوانا ان الحمدلله د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار